बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद दी چې خبر څنګه چې تاسو ته پته ده چې په غزالي سکول اینڈ کالج کاټلنګ د سټیم ایجوکیشن په مدد سره د ای آی پروګرام انعقاد کړی چې د 1 کلاس نه والا تر د 8 کلاس پورې چې دی د دې کورس باقاعده آغاز شوی دی. زه به تاسو ته په اسانو الفاظو کې ویم چې سټیم ایجوکیشن څه شی دی او ای آی څه دی. نو راځو سټیم ایجوکیشن طرف ته چې سټیم ایجوکیشن څه شی دی. دا یو تعلیمي نظام دی چې دا په څلورو خبرو باندې توجه ورکوي. لومبی دا په ساينس، ټیکنالوژي، انجینیرینګ، میتھمیټیک. دا یو داسې طریقې تعلیم دی چې په دې کې د سټوډنټانو ته یوازې د کتاب نه بلکې عملی طریقې سره د سوچ کولو، د مسلې د حل کولو، د تجربې د کولو او د نوي آیډیاز باندې د کار کولو تربیت ورکوي. نو راځي اوس ای آی څه شی دی. ای آی چې کوم دی دا د انګلیش شارټ کټ دی د آرټیفیشل انټیلیجنس. انګلیش کې ورته آرټیفیشل انټیلیجنس وایي او په پښتو کې ورته مونږه مصنوعي ذهانت وایو، په اردو کې ورته هم مصنوعي ذهانت وایي. یعنی مصنوعي ذهانت یو خاص دماغ دی. اوس چې کوم دی کمپیوټر یا ریبوټ چې کوم دی دا د انسان په شانتي سوچ کوي. څنګه چې انسان سوال جواب ورکوي یا د یو څیز پہچان کوي یا په یو کار کې مدد کوي یا د دماغ سره سوچ کوي، هم دغه شانتي ای آی چې کوم دی زده کړې نه پس کار ورکوي. اوس د دې ته زده کولو پیدې څه دي چې دا موږ زده کړو موږ له بسه پیدا راکوي. د دې د زده کولو پیدې دا دي چې موږ څه کولی شو، موږ په خپل ځان یو سیستم یو ایپ جوړولی شو څنګه چې د انسان په شانتي سوچ کوي، فیصله کوي او خبرې کوي. بل خپل زیات کار چې کوم دی دا ډېر په کم وخت کې چې کوم دی هغه د په ذریعه سره کولی شو. فرض کړه موږ خلاصه تیارو، نوټس تیارو، پریزنټیشن تیارو، ریپورټ تیارو، نو دا موږ څه کولی دا موږ د ای آی په ذریعه باندې کولی شو. بل کومه یو ښه نوکری یو ښه جاب ځان له تلاش کوو هغه موږ د ای آی په ذریعه باندې کولی شو. مثلا ډیټا ساینسدان شو، ای آی انجینیر، ماشین لرنینګ ایکسپرټ شو، ریسرچ اسسټنټ شو. دغه شانتي مونږ یو گیمز تیارو، یو ایپس تیارو، یو ریپورټ تیارو، هغه مونږ د څه په ذریعه باندې کولی شو، د ای آی په ذریعه باندې کولی شو. بل مونږ د دې نه آنلاین پیسې هم ګټلی شو، په اپ ورک نه، یوټیوب نه، فایور نه یا ویډیو ایډیټینګ وغیرہ نه مونږ څه کولی شو، آنلاین پیسې ګټلی شو. او نور هم بلا کارونه چې کوم دي هغه مونږ د ای آی نه اخیستلی شو.